مونږ او تاسو ټول دا غواړو چې مونږ د جهنم د عذابونو نه بچ شو، د جهنم د اور نه بچ شو، د جهنم د تکالیفو نه بچ شو، د هغې د قسمه قسم او سختو عذابونو نه بچ شو. دا زمونږ او ستاسو ټولو خواهش دی. خو طریقه څه ده؟ څنګه به د جهنم نه ځان بچ کوو؟ څنګه به د جهنم د اور نه ځان بچ کوو؟ څنګه به د جهنم د عذابونو نه ځان بچ کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د ورځې 3 کرته د جهنم د اور نه، د جهنم د عذابونو نه پناه وغوښته او دعا یې وکړه چې یا الله ما د جهنم نه بچ کې، ما د جهنم د اور او د عذابونو نه بچ کې، نو وای جهنم په خپله باندې الله ته آواز کوي چې ای ربه ستا د پلانکي بنده نن زما نه پناه غوښتې ده او ډېره زیاته پناه یې غوښتې ده، لهذا زما نه ورته نجات ورنصیب کړي. سبحان الله. دې دپاره یو مخصوصه دعا هم ده، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. دا دعا په داسې طریقه باندې غوښتل پکار دی چې یوازې مونږ او تاسو د خپل ځان نه، زمونږ او ستاسو د اهل و عیال او د پوره مسلمانانو سوچ زمونږ او ستاسو په ذهن کې وي. اللهم اجرني من النار، یا الله ما د جهنم د اور نه وساتي، یا الله ما د جهنم د سختو نه وساتي. خپل ځان، یوازې خپل ځان، صرف خپل ځان یادول دي پکې. خو که مونږ او تاسو وایو اللهم اجرنا من النار، یا الله مونږ سره چې زمونږ څومره اهل و عیال دي، څومره نور خلک دي، یا الله مونږ ټول د جهنم د اور نه وساتي. نو دا د جهنم د اور نه، د جهنم د عذابونو نه د بچ کېدو یوه داسې دعا ده چې دا مونږ او تاسو د هر فرض مونځ نه پس صرف او صرف یو کرته مو وایو، نو انشاءالله العظیم جهنم به په خپله الله ته وایي چې یا الله زما ستا دغه بنده زما نه پناه غواړي او ته ورته نجات ورنصیب کړي. دویمه خبره ده، دغه رنګې د جنت په باره کې هم دا ذکر دی چې کوم مسلمان د ورځې 3 ځل د الله نه جنت وغواړي، د جنت د نعمتونو طلب وکړي، جنت الله ته آواز کوي چې ستا بنده زه نن غوښتی یم زما د نعمتونو طلب یې کړی دی، یا الله ما ورته ورنصیب کړي. نو لهذا مونږ او تاسو پکار دي چې د ورځې مونږ د جهنم نه هم پناه وغواړو او د جنت طلب هم وکړو. انشاءالله العظیم الله به مونږ او تاسو سره نصیب کوي. دا دعا ځان سره یاده کړئ او د نور قلبي وروحي أحرفي ولساني